الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون درشم سفارة. زمنګ سبق د نننې د صراط مستقیم په بابت هغې کې تفسیر د سورة الکافرون دی. کافرون د تمامو کافرو چې کم عنوانو زمنګ د نبی سره د هغې اختلافو زمنګ د نبی سره د هغې جوابات الله په دې صورت کې ذکر کړل دي. اول معنی د دې سره قل وایه ای پیغمبره یا ایها الکافرون اے کافرانو لا اعبد ما تعبدون تاسو چې د چا عبادت کوئ زه د هغې عبادت نه کوم ولا انتم عابدون ما اعبد او د څه چا چې زه عبادت کوم تاسو د هغې عبادت نه کوئ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا او زه نه یم عبادت کوونکی ما د هر هغه شي عبدتم چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو عبادت کوئ د هغه ذات چې زه عبادت کوم لکم ستاسو د فاره دینکم ستاسو دین ولی دین او زما د فاره زما دین. د صراط مستقیم څخه د دې تعلق څه دی اولیات ساتئ. د دې تعلق د صراط مستقیم څخه دا دی چې یو دوه لارې دي نو په دې کې به یوه لار ټیکي. دا نشي کېدی چې د کافرو لار تم ټیک وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار تم ټیک وي. د نبی علیه السلام لار ټیک ده. دا صراط مستقیم د جنت ته ځي. دا حقیقي لار ده. د دې په مقابله کې کفارو چې کومې لارې د ځانه جوړې کړل دي کفار چې په کومه لار روان دي هغه ټولې لارې غلطې دي. خو که د هغې یو میشن دی د مسلمانانو په خلاف یې چلی هم غلط دی. لکه نن سبا زمونږ سکولونو ته د زنانه او د نارینه یو ځای تعلیم دا د کافرو څه ذاتي خواهش نه دی. دا د اسلام په خلاف یو سازش دی. او بیا خلکو ته د خلکو په نظر کې علما بدنام ځکه دین چې تاوري د رسول الله زندگی چې اوري هغه به تر علم نه اوري نو علما بدنام کې په مابین کې دیو اسلام صرف په لوپټه کې خو دی دیو اسلام صرف په حیا کې خو دی سو کوئی دیو اسلام صرف په ګیره کې خو دی نو اسلام په ګیره کې نه دی. ها دا ګیره چې دا په اسلام کې ده. لوپټه په اسلام په لوپټه کې نه دی. دا لوپټه په سرول په اسلام کې ده. اسلام په بورقه کې نه دی. دا بورقه په اسلام کې ده. هغه دور خلکو خزي دیو ته روغ انسان نه وای. نن هم د چین نظریه ده چې خزه پوره انسان نه دی په دې کې نیم روح دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی او شریعت د الله یې راوړو خلکو ته وښودو. مور یو ښځه ده یو ښځه ذات دی. الله جل جلاله د دې د خپو لاندې جنت ایښودی دی. ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور د خپو لاندې دی. کمی زنانه ته چې خلکو به د حیض په حالت کې د سپی په نظر کته د هغه زنانه رسول الله علیه السلام د جنت بنیاد جوړ کومه زنانه به چې خلکو 18 سړو ورسره زنا کوله هغه زنانه نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنت بنیاد جوړ کړ. بیا هم زمونږ ایمانونه دې حد ته ورسېد چې موږ د رسول الله د مخالفینو منل موږ تابعداري د شیطان شروع کړ.
صرف اور صرف کامیابی الله په خپل دین کې خودی ده او هغه دین هغه د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها په شان زنانه غیرت د سړی خاصه نه ده. سمیه چې کله اسلام قبول کو ابو جهل ولخپی په اسونو پسې وخانو پسې وتړلی وی پمینځ دوه ټوکړې کوي د زمنګ دین پرې خو د زمنګ لار پرې خو ده منګ چې د کوم بوتان عبادت کو دی هغه پرې خو دل. سمیه له چې خپې په وخانو پسې وتړلی په جړا شو. ابو جهل ویل خپې پلان یې کېدای شي د دې زړه کې رحم راغی کېدای شي دا د محمد د دین نه اورېدلی. سمیه رضی الله تعالی عنها فرمایل جاړم په دې نه چې زما جسم به دوه ټوکړې شي زه به دې باندې جاړم چې کاش زما په وجود څومره اختان دي دومره زما ساګانې وي هر سامي د رسول الله د فار قربانوله. اسلام دا غزنانه بیا خلک خزنانه دا اعتراض کوي اسلام موږ ته پورا حق نه دی راکړی. دراصل نن سبا د سکول یونیورسټۍ یا دغه شان د بعضې آزاد ذهنو خلکو سوال دا دی اسلام کې موږ ازادي غواړو. یو ازادي د کفر نه ده هغه اسلام راوستی او یو ازادي د دیو आवाज دی چې موږ د اسلام نه غواړو. زمونږ د ملک فوج زمونږ د ملک پولیس هغه خو یو موټر سایکل والاله په دې پرچا ورکوي چې ستا په سر هیلمټ ولې نشته لیکن که چېرته پرچه په دې وی چې یو زنانې په سر فرده په بازار کې ولې نشته د دې په سر برقه ولې نشته دا به اسلامو چې په برقه باندې پرچه وی دا اسلام نه دی دا قانون نه دی چې په هیلمټ باندې پرچه ده. هیلمټ کې د انسان د جان حفاظت دی خده چې ورکی لیکن اولنې قدم اوچتول د رسول الله د الله د دین د پاره پکارو. برحال دا زه د تفصیل دومره نه دی زما تقاریر او بیانات هغه ملاویږي. زنانو ته اسلام د ټولو نه غټ حق چې ورکړل دی په دې باندې زما بیانات موجود دومره وکي د بچی تربیت ستاسو په لاسو کې پروت د معاشري راټولن ستاسو په لاسو کې پروت دی. اسې نه چې سبا په قیامت کې تاسو اعتراض کوئ چې موږ ته چا ویلی نه موږ تاسو ته وی د دې اسلام حفاظت وکړه. ستا د خېټې نه الله هغه بچی پیدا کولی شي چې هغه دنیا بدلولی شي. تعالی الله دومره لوی ملکه درکړل ده چې ستا د خېټې نه بچی پیدا شي د دنیا شکل و صورت بدلولی شي. لہذا د بچی تربیت د ابتدا نه په اسلام وکړه. بچی ته قرآن وخایا بچی ته د محمد تعلیمات وخایا بچی ته د صحابو زندگی وخایا د فلم فزې ورته د عالم بیان وخایا لور ته د میک اپ فزې باندې د سټایل فزې باندې د عائشې زندگی وخایا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها زندگی ورته وخایا. معاشره به په خپل ټیک شي. اسلامی معاشره کې پیدا د مور او د پلار ده. که بچی د مغرب او د انګریز نه متاثر شو نو څنګه چې په فرانس کې اولډ مین ورته وي مور او پلار چې کله بوډاګان شي هلته ویسي او د میاشتې 10,000 روپۍ ورکوي هغه اولډ مین ته او مور او پلار یې هلته ناست او ډېرې ویډیوګانې موږ داسې وکتې ډېرو خلکو نه موږ واورېدو چې هغه مور او پلار بیا هلته جاړي او جړا صرف په دې وجه باندې کوي وایي چې زمونږ خو د بچي سترګې لیدل ارمان زمونږ خو د لور سترګې لیدل ارمان موږ چې بوډاګان شو هغې موږ دې زګین ته راوړو. د مغرب دغه تعلیم دی د انګریز دغه تعلیم دی چې مور پلار بوډا شي دا ټخ ټوخ کوي مور پلار بوډاګان شو
اولډ مین ته ویس اسلام تعلیم دا دی چې ډیر غټ بدبخت انسانه چې ستا مور او پلار بوډاوالي ته ورسید او تا صرف اوف کلماغي په مخ کې ویل او د هغې زړه ته تکلیف ورکړو. اسلام تعلیم دا دی چې ډیر غټ بدبخت دی چې د مور او پلار زندگی دی ولیده او په دې باندې د ځان اونه باخو. بس ووایه هیا په اسلام نه راتلو کې اسلام ختمولو کې د مور پلار پیده ده او که نقصان دی. د مغرب د تعلیم کې په ای بی سی کې په دغه فضولیاتو کې د مور او پلار پیده ده او که نقصان دی چې په آخره عمر کې وفات کېږي ستا بچی ستا مخې ته موجود نه ته وفات کېږي ستا لور ستا مخې ته موجود نه او ټلیفون وشي اولډ مین کې د مور او پلار وفات شوي دي پسې راشه تا اوچت کی تا آخري وخت کې خپل بچی نه ویني خپله لور نه ویني. دا د اسلام نه د دورۍ د لرې کېدو سبب دی. لہذا موږ صرف او صرف د الله عبادت به کوو د الله حکمونه به منو د الله د دین تعلیم به هم کوو. د کفر د مغرب کافر چرته د انسان دوست نشي کېد. دا دوکه کې ملویږي امریکا کې انسانیت د سره نشته دروغ دي. امریکای چې کله په افغانستان حمله وکړه زمونږ استادان زمونږ مشران پکې هلته جیل شیخ رحم الله حقانی فرمایي په دیو کې دومره انسانیت نه و چې زما وجود دومره وهلی زما سترګې هغې نظر تلی زما لاسونه به یې وهل زه به یې له غړ کمرې ته واچېلم بستره نه وه وایي خوراک به یې رال د اوبو سره که ډوډۍ به نیمه یې راوړه په 3 کسانو به یې تقسیم کړه. دغه انسانیت دا په ظاهر تاسو ته ښیي په پټه دننه دا د مسلمان دینو خونخواران دي او الله قرآن کې وایي دیو دوستان مه جوړوئ ته د ده څه په جسم مال کې برابرې په هغه ټیم کې دی ستاسو دوستي کوي خو کله چې د ده طاقت او وس بره شي د امریکې کوشش د فرانس کوشش د غیرو کوشش دا ټول زمونږ د نوجوان نسل د اسلام نه د اړېدو دپاره دی. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه حدیث دی ګیره غټول بریتونه کټ کول. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن عمر د نبی علیہ السلام نے روایت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال و فرمایل خالف المشرکین. وس د دې حدیث د قل یا ایها الکافرون صورت سره یارانه او ترتیب دسې دی التم د کفارو سره د دشمنی حکم دی کوم دی خالف المشرکین د مشرکانو مخالفت وکي وفر اللحا ګیره غټه کوي واحب الشوارب او بریتونه کټ کوي. وکان ابن عمر د صحابي عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې وو اذا حج کله به چې د حج کا او اعتمر یا عمره به کبله قبض على لحيته نګیره به په موټي کې ونیوله فلما فضل اخذه چې د موټي نه به کومه زیاته و هغه به واغسته یعنی کټ به کړه. د موږ د اهل سنت والجماعت احناف دیوبند په نسبت باندې ګیره یو موټي پورې پرېښودل او د دې نه چې زیات شي د هغې کټ کول جایز او سنت ګیره د نبي علیه الصلاة والسلام ګیره پرېښودل خو واجب دي. البته سنت ګیره یو موټي نومره ده چې انسان ته په اجر میلاویږي. نور ګیره کټ کول دا په خپل ځای ګناه ده او ګیره خریل په خپل ځای ګناه ده. کټ ګیره هم د اسلام دستور نه دی چې د موټي نه کمی او د موټي نه زیاته د خوارجو په باره کې راځي چې د دیو ګیرې به ډېرې غټې غټې نامو ته رسېدلي. بعضې خلک یو سوال کوي چې زما ګیره خو شته البته
زما ګیره موټی نمره نه ده او زه خرومم نو د دې ګناه به د دې د حد مطابق د خریلو ګناه ډیره لوی ده 1,40,000 تمام انبیاء په مخ مبارک باندې ګیری وي او د 1,40,000 تمام صحابه په مخونو باندې ګیری وي او دا قاعده ده چې په دنیا کې کله تحقیق وکړي شي نو په تمام مرد حضرات سړو کې د ټولو نه خیسته انبیاء راغل او د هر نبی ګیره وه او د ګیرې استهزاء وړاوخل دا کفر دی ګیرې والا پسې خندل کفر دی نن سبا بعضې خلک وایي چې که ګیره پرېږدم ښځه به څوک راکړي د الله بنده د دغه غوړ مخ نه زه خو هغې ښځې ته ښځه نه ویم چې هغه د بېګیرې سه واده کوي وجه ستا په مخ هم ګیره نشته او ستا د خاوند په مخ هم ګیره نشته ګیره پرېږدئ خپلو خاوندانو ته ټولې زنانه ووایي چې ګیرې پرېږدي خپلو بچو ته وایي بچیه ستا په مخ به ګیره ډېره مزه کوي د ورکوټي والي نه ورته وایي د هغه په ذهن کې به یو نقشه جوړه شي ورته به پته ولګي او ګیره به پرېږدي په ورځ د قیامت باندې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل صورت کې را روان زمونږ د نبی په مخ به ګیرې هلته به بیا پته ولګي چې ګیرو والا سه کمه رویه ده چا چې ګیرې نشته د هغې کومه رویه ده خو د میندو غلطي دا ده بچی ته وایي بچیا مخ ګیره مه پرېږده ببر به ښکاري افسوس خبره ده تاسو چېرته ګیرې والا یو تصویر مخې ته کوي یو بې ګیرې صحیح په توجه زنانه ورته وګورئ انشاءالله پته به تاسو ته ولګي چې الله ښایست په څه کې ایښودی عقیده الله تعالی د ذات په اعتبار سره الله د صفاتو په اعتبار سره او الله په نومونو کې څوک شریکول د هغه سره دا شرک دی د الله تعالی په ذات کې د الله تعالی په صفاتو کې د الله په نومونو کې د هغه سره څوک شریکول شرک دی ذات د الله لیس کمثله شیء قرآن وی د الله د ذات په شان هیڅ څوک نشته د هغه ذات ټوله دنیا محیطه کړه د هر شیز علم د هغه سره د الله صفاتو کې علمونه دي باران پته الله ته ده د غم راتلو پته الله ته ده خوشحالۍ راتلو پته الله ته ده دا د الله صفات او مونږ وایو کارغه په کور راغی دا شرک دی مونږ وایو ښی سترګه مو رفې ده پیسې راځي دا شرک دی مونږ وایو ګسه سترګه مو رفې ده دا شرک دی سترګې به رفي سترګې رفېدو له دي کارغان به ګرځي په کورونو د دې خبرو نه ځان وساتئ چې د کم شیز اجازت شریعت کې نه میلاویږي مه کوئ دا مه وایئ په دې ټیم کې جارو کول سپیرتوب دی دا شرکونه دي دا د ځانه پالونه جوړول دي او د پالونه غلط دي د چا لاس کې دوه کرښې تللی دی به دوه ښځې کوي دا شرکونه دي نو د الله څه په ذات کې هم شریک مه کوئ د الله په صفاتو کې هم د هغه څه شریک مه کوئ او په هغه اسماو کې هم د الله څه شریک مه کوئ چې کوم شیزونه الله د خپل ذات د الله د ذات والا دي او د صفاتو د پاره مخصوص کړي سي د بندګانو د بندګۍ علامتونه جوړ کړي خلکو که د بندګانو د پاره د بندګۍ کوم علامتونه جوړ کړي دا شرکیات دي ځان تی بچ کړي د شرک څو صورتونه دي د الله په ذات کې شریک جوړول لکه عیسایان او مجوسیان چې هغوی د دوو یا د دوو نه زیات خدایان جوړ کړي د مجوسیانو خدایان درې دي د عیسایانو خدایان هم درې جوړ کړي دي دا د الله څخه په ذات کې شرک کول دي چې دوی عیسی ته د الله زوی وایي مریم ته د الله لور وایي
دویم د غیب او هغه خبرې کول چې په قرآن حدیث کې صراحت راغلی چې الله یې پیژني د الله نه علاوه څوک یې نه پیژني او ته وایې چې دا بنده کولی شي او د هغې پته صرف الله ته لکه یو سړی وایي چې پلانکي کس ته د دې خبرو پته ده چې سبا به څه کیږي قیامت به کله راځي جبریل به کله راځي زه به په اسان الفاظو کې داسې ویم چې خلک وایي پلانکي ډاکټر ته پته ده چې د دې پلانکي ډاکټر هغه دا بیماری لري کولی شي نه بلکې پلانکي ډاکټر هغه ته الله دا علم ورکړ دی انشاءالله ورسوای چې دا پلانکي ډاکټر په علاج سبا الله تا ته شفا درکړي انشاءالله لفظ مه پرېږدئ هسې نه چې د خولې نه شرکي لفظ وخیږي او په دغه ټیم کې د معافۍ نه توبې نه مخکې تاسو ته مرګ راشي او د شرک معافي چې دا هغه په یو صورت کې نشته زنا به الله معاف کړي مونځ دې نه دی کړی معاف به یې کړي شرک نه معاف کوي دریم قسم د شرک دی په یو بنده کې تصرف قدرت چې دی دا د الله عطا ده دا منل چې دا بنده علم شوی دی دا الله علم کړل دی دا ډاکټر شوی الله علم ډاکټر کړل دی دا انجینیر دی الله انجینیر کړل دی دا معذور دی الله معذور کړل دی دا منل چې دا د الله د ارادې نه بغیر نه چاته نفع ورکولی شي نه نقصان چې د الله اراده وشي د ډاکټر علاج به کامیاب شي د الله اراده نه وي د ډاکټر علاج به نه کامیابیږي دغه شان رکوع سجده وغیره دی افعالو کې دا بنده ته کول دا هم شرک شاته ټیټېدل د تعظیم په طور باندې چاته ښکته کېدل دا هم شرک دی تعظیم په طور به نه کې د عبادت دې ته فسقیه شرکیه وایي په مخلوق کې هیڅوک د الله په ذات کې نه شریکول او که څوک شریک کې نو دا شرک او کوونکی مشرک شو الله دې مونږ په امان کې څلورم د اودس فرایض سنت او مستحبات څلور فرض دي په اودس کې قرآن یا ایها الذین آمنو چې دا څلور فرض یو سړی ادا کړي مونځ وکړي مونځ یې کېږي البته سنت مستحب به نه پرېږدي بار بار که چېرته وزري بیا دې پرېږدي خیر کم دي فاغسلوا وجوهکم مخ انزل د یختو د مقدار نه واله یعنی د زنې د یخته پورې د یو غوږ د پوسقۍ نه بله پورې دا د مخ حدود دي دا انزل فرض دي دویم مټې د سنګلو سره انزل دریم د سر د څلورمې حصې مسح کول د هغه صورت کې د څلورمې حصې مسح کول چې کله وزري باقي د ټول سر مسح وکړي نو فرض هم پکې راغلی څلورمه حصه هم پکې راغله او چې د ټول سر مسح وکړي په سنتو عمل هم راغی څلورم خپې انزل دا په اودس کې لازمي دي که یو هم ونه کړي نو مونځ نه کېږي د اودس د فرایضو پوره کېدو دپاره دوه شرطونه هم دي دومره اوبه په دې جسم په دې څلورو اعضاو باندې بهول چې قطرات لاندې ځي صرف لمدول لازم نه دي سیاسي غوړ کې دغه شان اوبه په جسم باندې که چېرته سر رکاوټي پټۍ نو په اودس بیا خو خیر دی او که دا رکاوټ نه که د چا په لاسونو باندې مثال ناخوني پالش دی نو اودس به بیا نه کېږي داسې رکاوټ به تاسو په خپل نوکانو به دغه پالش او ناخون دا نه وښئ دې له نکریزه ورکول پکار دی دې له پالش یا دغه شانتي دا پالش پینټ ناخون دا ناخون ورته وایي څه شیزونه ورته وایي
معنی نومیر دی دا چې پې ولګئ د دې نه اوبه نه ځي لاندې نو دا به لرې کوي دا شیزونه به نه لګئ دې اودس نه کي د اودس 14 سنت دي نمبر 1 نیت کول په شروع نمبر 2 شروع کې بسم الله ویل دریم دوانه لاسونه انزل نمبر 4 خولې ته اوبه اچول نمبر 5 پوزې ته اوبه اچول نمبر 6 مسواک کول نمبر 7 په ګیره کې خلال کول دا د سړو دپاره دي ګوتې پکې ورنه باسي نمبر 8 هر عضو چې دی د انسان لکه مخ مټې خپې 3 ځل انزل نهم یو بار د پوره سر مسح کول یو پیر 12 په ترتیب سره اودس کول 14 فی در فی اودس کول دا نه چې مټ دی وچ او بیا ګرځي او دویم مټ بیا وروسته انځي اگر چې اودس بیا هم کی سنت په ترک باندې لیکن د رسول الله طریقه دا نه وه موږ له پیغمبر په طریقو کول د دې ټولو شیزونو خپل خپل فضایل لاغل دي که د عذر په وجه دا سنت 14 کې څه پاتې شي انسان ګناهګاریږي نه اودس کېږي البته بار بار پرېښودو سبا انسان ګناهګاریږي لہذا د دې سنتو اهتمام پکار دی په اودس کې واجب اشیاء نشته مستحبات پکې دي یو مستحب دا دی چې د وخت نو مخکې اودس کول تیار اوسېدل بلکې مسلمان نه پکار دی چې په هر ټیم کې اودس کوي او تیار اوسېږي که چاته بیماری اودس یې نه ټینګېږي نو بیا یې هغه د مونځ په نږدې وخت کې وکړي نور مستحب دا دی چې وختي نه اودس وشي 1:30 بجه مونځ د 1 بجه اودس وشي انسان خپل رب ته په مسله کښېني خشوع وضو سره مزې سره دویم قبلې ته رخ کول دا مستحب دي دریم هر اندام چې انځي نو دا کلمه دی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله څلورم د خی طرف نه انزل د هر اندام پنځم خسولول شپږم که ګوتمې په لاس باندې یو تنګ نه نو حرکت دی ورله ورکي خو دا حرکت لازم نه دی او که چېرته تنګ نو بیا حرکت ورکول لازم دی وم د اودس اندامونه چې انځي نو مبالغه دی پکې کوي دا کم حدود چې مقرر دي په شریعت کې د دې نه زیات دي اتم لمده ګوته دا وړه ګوته دی په غوږ کې داخلي نه هم د سټ مسح کول لسم پاتې شوي اوبه دي ودرېږي ودیسکي 11 د اودس نه بعد د دعا ووایي 12 د چا نه د مدد اخیستو نه بغیر اودس دې وکړي په خپله باندې مدد دې پکې د چا نه نه 14 اوبه دې نه ضایع کوي او که په دې مستحباتو کې انسان ته عذر وي نو هغه دا پرېښودی شي لکه یو انسان معذور دی ته بل نه مدد اخیستی شي په اودس کې بیا په خپله باندې اودس کول لا مستحب دي بهتر دا چې مدد د بل نه وانلي که عذر وي نو عذر کې بیا هر څه کېږي پنځم نمبر د اودس په اخره کې به دا دعا وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سنن الترمذي جلد اول صفحه 13 باب فيما يقال بعد الوضوء زه ګواهي ورکوم چې الله واحد لا شریک دی د هغه څوک شریک نشته زه ګواهي ورکوم چې محمد د الله رسول او بنده دی الا ما پاک وګرځې الا ما د توبه کوونکو نه وګرځې اللهم صل على سيدنا وسردارنا